السلام علیکم. ډېر ملګري د تجوید باره کې تپوس کوي چې دا قرات تجوید څنګه ټیک شي. وګوره تاسو انګلیش کی स्पीच और स्पीक अंग्रेज़ों की तरह तो कुरान की स्पीच और स्पीक عرب की तरह. قرآن به د عربیانو په شان وایي صحیح حروف څنګه چې انګلیش مونږ وایو رایټینګ ډاکټر کالونی یورپ امریکا لندن نو دا شان عربي هم صحیح وایي قرآن هم صحیح وایي. ګوره خفه کېږو به نه زموږ حکمرانان ټول او دغه شانه زموږ د نیوز اینکرز میل فیمیل څونه ښکلی انګلیش وایي خو تاسو سوچ وکړئ چې خبرنامه کې نو شروع بسم الله دي غلطي بسم الله ټیک نشي ویلی ولې سکول له 18 کاله ورکړي دي کالج یونیورسيټي ما هم ډبل ایم پی ایچ ډي کړی ده اسلام اکنامکس پولیټیکل ساينس دنیوي تعلیم به کوو انشاءالله بچو ته هم ښایو نو دین مې زده کوې که نه رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه ډېر قاریان قرآن وایي قرآن په لعنت وایي یا غلط وایي یا په عمل نه نو صحیح قرآن زده کول دا واجب دی ورتل القرآن ترتیلا د ایمان نه پس د مونځ نه د تجوید درجه ده نو قرآن د تجوید دا کلاس چې دی کې تاسو د مونځ سبق دعای قنوت جنازه د هر څه زده کوئ او لږ صورتونه کوشش وکړو چې یو ویډیو کې برابر شي. نو تجوید معنی د ښکلی کول څه قرآن د الله کتاب او اصطلاحي معنی څه د مخارج او صفات صحیح شي. مخارج کوم ځای نه حرف ادا کېږي هلته نه ادا که لکه ث زبان کا سره اوپر دانتوں کے ساتھ ث ث ث او ذال هم داسې ذال ث ذالک ثم مونږ وایو ذالک ثم دا سین شو او زی شوه دا ریزې چې مونږ وایو بهرحال ذالک ثم دا خو ټیک کې ذالک ثم پورا قرآن کې ټیک ووایه. مخارج صفات حرف په نرم وی ث ذال او که سخت به وی دال جیم صفات. بهرحال دی پورا علم چې دی خو تو نیم کاله کې کېږي او تجوید ضروري یو کال کې کېږي او اوس چې د خلکو د لهنې جلي ټیک شي دې باره کې دا دغه غټه غلطي چې موږ پې ماتېږي. دلته یو عالمان او حافظان یو خبره واورئ تاسو لږه سختي مه کوئ بس خلکو ته تجوید زده کړئ قرت زده کړئ یاروئ او چې خلک تجوید زده کړي خو ستاسو د خوشحالۍ دپاره دا خبره کوم چې زلت القاري قاري نه چې غلطي وشي په مونځ کې دې دغه چې دی فتوا د امام یوسف په قول د ابو یوسف ولې چې ټولو خلکو قرت خو ټیک نه نو که رستم دغه خلک یو مخکې مو ورپسې دغه امام دی نو مطلب دا چې بس مونځو شو د خلکو ټول لهنې جلي والی نو څوک کلیوال پنجاب پټھان څوک دا دې دپاره چې دا قاریان ډېر غریبان پریشان ټول لهنې جلي کوي ټولو خلکو مونځو نه شو نو زلت القاري کې د امام یوسف په قول فتوا ده دې کې لږه نرمي ده کله چې کله عام خلک تجوید نه بې خبره نو الله نو هغه بهرحال نو قرت تجوید ټیک کړه دې کې لومبۍ چې د هغه حروف ټیک کول حروف نو بعضې حروف خو تاسو ټیک وایه هغې ضرورت نشته تاسو ته ووایم یو خو داسې وایه الف الف نه الف نه الف ب ت ث ث دا ټیک وایه او الف ب ت س دا نه دی ښه دا ټیک بل دویم چې کوم شی ټیک کوئ ث او ذال خو تاسو ټیک کوه ح الحمد دې باندې ښه محنت وکړئ او بار بار یې ووایه خا غین تھوڑا سا موٹا کر کے لغت مرخم خالدن غالبن خالدون غالبون عین عالمین رب العالمین دا ثوابه ولا زنګوي غالمین رب العالمین او لیکم د عین د پاسه نقطه واچي غالمین عالمین دی غالمین نه دی ها الله رب العزت عزت عین بلوایه غین بلوایه بهرحال بیا دې نه پس چې دی نو خا ومې ح ومې ث ومې ذال ومې طا طالب طلبه صراط الذین بیا صاد ټیکې کې بار بار بیا وایي شل پیرې بیا وایي صاد ضاد خلضاد زده کې دا دال په شان هم نه دی مغضوبې نه زوا په شان هم نه دی مغضوبې د دې مینس کې دی خو مایل دی زوا طرف ته ځکه چې ضا او ضاد دا دواړه حروف مستعلیه کې دي لهذا دا ضا ته مایل دی دال ته نه او دواړو په شان نه دی
خو څوک د دال په شان وي لکه عرب ولا الضالین. نو چې مخرج صحیح ادا کی نو فتاوا د علوم دیوبند جلد نمبر 3 کې هم نورو فتاوو کې لیکلي چې مخرج صحیح ادا کی نو خیر د کا دال تم आवाज لړ نموز په نه ماتېږي. دا آسانی خبره شوه. لکه په دې ډېر خلک جګړې کوي. صاد طا ظا ظالمون 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 دا ټیک په خبره پوه شئ. ظالمون 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 دا ټیک دا خشوع حروف. بیا ودې کې چې سبق زده کوئ که نه نو بیا ودې کې تاسو له راشي لکه دا حروف پکې راځي انشاءالله نو دا به تاسو زده کړئ. ښه لومبی خو دا بل مد مد مونږ چې حرف لویو بل چې دی نو هغه سق دغه به کوو قلقله به کوو پنځو حروفو کې قاف طا جیم با دال. قطب جد قطب جد اقا اطا اب اج اد. دین علاوه داسې نه وي اف اذ ال د نورو کې اد نیم حرکت پور کې تو یہ قلقله حروف قلقلیه 5 ہے اومه وي. دینا پس میم او نون باندې چې شدی نو بیا ولګه غنه کوي ان عم پوزه کې आवाज بوتلل دا به وکي نو په دې به عمل وکي ان شاء الله. او بل یو اهم قاعده ده لږ توجه سره ووره. نون ساکن اور تنوین. نون ساکن څه ته وایي؟ نون او پکې هغه مجزوم معکوف چې ساکنی پی دینه پس یا دو زبر دو زیر دو پیش تنوین دینه پس چې مطلب دا چې اته حروف ته جدا راشي بیا به نو درېږي. ح خا عین غین لام را همزه ها حرف حلقي شش بود اي نور عين حاو خاو عين حاو همزه هاو حاو هاو عين وغين حرف حلقي شش بود اي نور عين همزه هاو همزه هاو حاو خاو عين وغين دا چې راشي لام را نه بودرېږي. منهم نون راغی که نه عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما ودرېږي به نه عذابا أليما داسې به نه ودرېږي. من عين عين راغی نون نه پس نه به ودرېږي. من عين من عين غلط. من خوف من خوف ودرېږي به نه من خوف. او د دې اتو حروفونو علاوه چې نور حروف راشي ټول سکه نون ساکن تلون نه بیا ودرېږو. من جوع من جوع نه سایلنٹ سایلنٹ حروف چی که نه انګلیش کې نالج دې کې څونه سایلنٹ دي. واک ال پکې سایلنٹ دی نو دې کې هم سایلنٹ تاسو نون به سایلنٹ کې جیسے کنواں دانت اونٹ ہونٹ دې کې نون شته خو وایو نو چې هونټ او دانت داسې. من جوع من جوع غلط. من جوع من قبل تاسو په دې خبرو باندې پوه شئ. دا قرت یو ټاپک شو. بل ټاپک ته وړو بل دغه ته بل ویډیو جوړو ان شاء الله 0311 444 0006 که چاته یو ویډیو ملو شه نور ویډیو په دې نمبر وغواړئ او دې کې به ستاسو قرت تجوید هم ټیک شي. اوس پې ټیک کوو ان شاء الله. مون سبق پاته هم د جنازې سبق ډېر مخوریز مالداران تعلیم یافته کسانی جنازه نه ورځي. مولا ته هم نه کیني. مولا ورته لکه تعالی اوسه پورې نه درځي. مولیانو غلطي ده. دې د میډیا باندې دین کار کوي. ټوله دنیا په مخه غیشتي ملتان مردان او د کور والا تلاوت هم قرت هم خرابي او د تجوید هم د کور والا خرابي او خلکو ته مسلې کوي. هلکه خپل کور قرت تجوید دی خراب دی. خپل مقتدیانو قرت تجوید دی خراب دی. ته ملتان او جاپان پسې لګېدلې. لومبی خپل محله ده خپل کور افراد او خپل دکانداران دي. دې ته نیمه ګنټه یو مولا کینی که دې تلاوت ټیک کړي او خلکو ته قرت ښیي نو بیا د دین کار کوي او ټول ته پاتې دي نو دا اوس ریاکاري کوي. ځان په میډیا مشهوروي. د خپل کور افرادو قرت ټیک کړي د خپل مقتدیانو ټیک کړي د خپل محلي ټیک کړي بیا نور سوچونه کوي او ملتان مردان ته هغې دپاره ویډیو جوړوي. مونږ ټول دکاندارانو تلاوت ټیک دی ماشاءالله الحمدلله. مونږ دکانونو پسې ورپسې ځو. نو دغه نمبر دی دې کې اوس تاسو
کور کې به ناست دی مالدار کس مخوریز تعلیم یافته زنګ وزیر خارجه وزیر داخله او جسټس له قل الله واحد نه ورځي وایه که نه ولې 18 کاله انګلیش وي دین نه زده کوي مونږ سبق جنازې سبق او دعای قنوت دا ټول به زده کوم یو بله ویډیو جوړوم 3 جوړوم. السلام علیکم.